بسم الله الرحمن الرحیم. دا موجوده ٹی وی چې کوم دی او د چې کوم استعمال له مروجہ ٹی وی استعمال په کورونو کې دا د گناہ کبیرو مجموعه ده. ته د صحیح استعمال کی دی شي حکمرانان دا خپل لاس کې داسې والی چې د دې ماهرین او حضرات علماء کرام سره مشوره کوي. خو چې کوم استعمال دی روان دی د درې وجو نه دا حرام دی. نمبر 1 دی کې نامحرم ته به تاسو ګورئ نو دا حرام دی. من نظر الى امرأة اجنبیة صب فی عینیه الآنق یوم القیامه. څوک چې نامحرم ښځې ته ګوري د شهوت په نظر د قیامت پر ورځ د هغې په سترګو کې ویلې شوې اټانکه پې چې لګي اب اچولی شي نو بدنظري ده پکې. دویم فحاشي ده پکې. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. الله سره نور کې فرمایي چې هغه کسان چې مسلمانانو کې فحاشي خوري په ټولو چینل وګوره دی به آخرت او قبر کې وال خو خوري خو په دنیا کې به خدای پاک دی ذلیله کوي او دی به شرموي. درېمه خبره ساز. سيكون اقواما يستحلون المعازف. دا سے خلق را روان دی بخاری شریف کی روایت ته چې هغه وی ډولکی جائز دی ډولکی حرام دی. نبی علیہ السلام فرمایي زرا لګلې شیم دی د پاره چې ډولکی مات کم رباب مات کم. بعثت بمحق المزامير بعثت لاكسر المعازف. نن دا زمانہ راغله چې نیکان حتی کې عالمان حافظان تبلیغیان نیکان 5 وخت مونږ والا نامحرم ته قتل او ساز دا حرام نه ګڼي. دا سه حالت راغله ده د موبایل د وجه دنه وزن ساتو. نو ټي وي کې یو فحاشي ده یو پکې ساز ده او یو پکې بدنظري ده. لہذا دا د حرام مجموعه ده. د دې په ذریعه سره مونږ ته د غیر تهذیب راځي اور داغی معاشرہ داغی ثقافت من کے راضی ہوگا فحاشی دا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. کہ عالمان دا مشورے مطابق حکمرانان دا ٹی وی صحیح طریقے سره استعمالی نو استعمالی دی شي چې د ښځو سړو پروګرام بیلی فزکس کیمسټري اکنامکس لاګریتم میتھس سوشالوجي جیالوجي بوټني ټریفک اصول قرآن حدیث مزاحیه پروګرامونه هم کیدی شي. خو فحاشي پکې نه او ساس پکې نه دا جایز دی. خو کدی دا سه وکړو دی خو مقابله کوي چې څنګه ټي وی د انډیا نه تیز شي نه یې خو دی غلط. پاکستان مقصد دا دو قومی نظریہ نو د ٹی وی د غلط استعمال نزان اوساته او د ګناه نزان اوساته او د مرګ پته نه لګي. دا غیر پر تیاری وکي 15 وخت منځ شرعي پرده او غانو بجانو آلات نه پرهیز. الله دې په دې خبرو مالا او تاسو د عمل توفیق نصیب وګرځي.